کتونکو غزا کې تر اوسه پورې د اسرائیل په بمبارۍ کې د اسرائیل په اپریشنو کې د ظلمونو په انتها کې د 7,000 نه سیوا چې دی نو د ماشومان زنانه او سړي مړه شوي دي او د 80,000 نه سیوا دا شدید جوبل شوي دي ډېر زخمی حالت کې په هسپتالونو کې پراته دي په هغه هسپتالونو کې په کومو هسپتالونو کې چې د وخت کې بمبارۍ کېږي کومو هسپتالونو نه چې د خاورو ریګ جوړ شوی دی د خاورو ډیري جوړ شوي دي یو تازه ویډیو مو کته تاسو مخې ته راغلي وي په غزا باندې په غزا کې چې کومه ویډیو شوې ده د هغې نه داسې لګي چې دا یو بالکل زړه آبادي ده چېرته موهنجودړو ده چېرته کندرات دي او هغه کندرات کې د انسانیت نام و نشان هم نشته کتونکو دا د غزا حالات دي په دې حالاتو کې چې دی دنیا لګیا ده او خبرې کوي د برابرۍ چې د دواړو فریقینو نه جنگ روان دی طرف نه آیا دا د دواړو فریقینو جنگ دی که دا د دواړو فریقینو جنگ وي نو یو مضبوط یو طاقتور ظالم چې کله په یو مظلوم باندې ظلم کوي نو په دغه وخت کې موږ لا د بیلنسینګ اکټ کار کول پکار دي موږ لا سیزونه بیلنس کول پکار دي چې توازن پکار دی چې په اسرائیل دومره تنقید شو په فلسطین باندې دومره پکار دی او کنه هغه وخت کې انسانیت ته قتل پکار دي کتونکو پروګرام د نړۍ غږ سره زه یم انتخاب عالم خان ما سره موجود دی سیف خبرې اترې مو کولې د دغه حوالې سره د غزا کې چې دا کم جینوساید شروع دی دا کم انساني نسل کشي شروع ده د فلسطینیانو په دې باندې د انټرنیشنل میډیا چې کم دا بیلنسینګ اکټ دی دا کم طریقې سره لګیا دي دا خو داسې ښکاري چې لکه مطلب یو سکیم یو پالیسي جوړه شوې ده چې دا خلک ختمولی دا د خطې نه څه زغلول دي او د زغلولو دپاره هم لار نه دي ورکول مات ګوډو په هسپتالونو کې دي دی کې ګوره انتخاب صاحب زه به خبره کوم د دنیا سبق حاصل نه کوم لکه دا یو ډېر بیسک انډرسټانډینګ دی چې کله ته یو ارګنایزیشن سره جنګ کوې که نه یا یو ملیټنټ داسې یو دغه دی چې د هېڅ یو ایډیالوجي نشته هغه ګټل اسان دي لکه موږ وکته چې کوم د داسې لکه د نارکوټکس والا چې کوم لوی لوی مافیاز دي هغه دي ختم کړي شو چې کله جنگ ایډیالوجي سره یې که نه دا ختمول ډېر ګران دي دی په افغانستان کې تر اوسه پورې په دې پوه نه شو چې 20 کاله دی افغانستان وجنګو چونکې خلک ایډیالوجیکلی د جنگ سره نښتي وو نو امید یې ونه ګټو دا خبره ده اوس فلسطین سره هم راولم چې پرابلم دا دی چې د افغانستان کې امریکا مفاد وله راغلی وه ځکه یې بیله په غزه کې یا په فلسطین او په اسرائیل کې دا یو خطرې خبره ده دواړه ایډیولوژیکل وار کې لګیا دي اسرائیل چې کوم دی د خپل ایډیولوژي د هغوی دا زموږ پرومیس لینډ دی او بل خو فلسطینیان چې کوم دي هغې خپل ځای ګڼي دا جنگ ختمول انتهایی ګران دی د دې ترمنځ هغه پیس راوستل یا د دې ترمنځ یو روغه راوستل کو بالفرض داسې هم لکه ریزولوشنز بلا پاس شوي هم دي اوس هم موږ وکتل 2-3 ملکونه داسې دي ښه ملکونه چې هغې فلسطین ایز ا سټیټ اکسپټ کو خو سټل جنگ نه ختمیږي او کو ایون دا پراپر سټیټس ډیوایډ هم شي که نه باونډري پکې هم راشي نو هم داسې ګروپس په دې غاړه ته فلسطین غاړه ته هم یو اسرائیل غاړه ته به هم چې کوم به هر ټایم تیاري د اټاک دپاره سیف ستا د خبرو کې مې یو خبره انجکټ کوله د اسرائیل چې کوم مشران دي که دا ملیټري مشران دي فوجي مشران دي او که دا د هغوی سیاسي مشران دي که د هغوی وزیر خارجه دی که د هغوی وزیر اعظم دی بنجامین نتنیاهو د هغوی د بیاناتو نه داسې لګي چې لکه په یو ډېر لویه غوسه کې پراته دي یو ډېر لوی د ظلم غرونه په دې باندې راپرېوتي دي زه کتونکو تاسو سره دا یو بیان دی د اسرائیل د ملیټري مشر دی فوجي چې کوم د هغوی اپریشن کېږي د هغې مشر دی د ده نوم دی ګور روزنبلیټ ګور روزنبلیټ چې دی د هغه مختلفو سوشل میډیا په ټویټر باندې چې کوم دغه راغلي دي او ټویټس راغلي دي د هغه چې بیانات کوټ شوي دي د هغې بیاناتو نه به تاسو ته ډېر زیات خوف وشي په یو بیان کې هغه وایي چې موږ لا دا خلک وی شوډ کمپلیټلی الیمینیټ دیز پیپل اینډ هی از ټاکنګ اباؤټ د سټریپ د غزا د پټۍ حوالې سره وایي چې اټ شوډ سیز ټو ایگزسټ تاسو د غزا پټۍ ختمه کې د خلک چې د دې قتل عام وکړي دا د دې ځای نه وباسئ دا ځمکه د اسرائیل ده هغه بل ځای کې په یو ځای کې لیکلي دي سیف تپوس کوي why don't we kill tens and twenties of thousands of Gazans a day with shilling for every day they don't return the abductees موږ لا چې زموږ خلک نه راکوي چې کوم هغه غوا شوي دي نو موږ په زرګونو د غزا عام وګړي عام خلک ولې نه وژنو اصل کې زه ته خبره کوم دا یو لکه دا یو امریکن سوچ دی امریکا کې هم تاسو وګورئ که نه
که هر ملک کې لکه بالفرض د یو ملک باشنده په بل ملک کې اکراس د بارډر هغه سره څه ابډکټ شي یا هغه مرډر شي نو پرابلم جوړیږي خو امر نه جوړیږي امریکا سپیشلی هغې د خپل سټیزنز هغې له ډېر زیات ویلیو ورکړي. تاسو به اوس هم کتلي دي چې کوم د الیکشن یې کېږي یا چې هر څه کېږي صرف د امریکا څخه برابر امریکا نشته خو لکه د دې دا چې کوم ستا د اسرائیلیان دي کو د دې لږ هسټري ته تاسو لاړ شئ د دې هسټري کې دې سره چې کوم لکه د دې په نظر مظالم ورته یا جنرالي هیومینیټیرینلی ورته کو ته وګورئ کوم مظالم شوي دي په هغې کې یو شوي دي سیف ګوره ما سره سیف یو خبره صرف زه کوم ستا دا خبره ته بیا جاري ساته ما سره تا ظلم وکړو دا مالا دا اختیار نه راکوي چې زه لاړ شم په دې خپل کیمرامین باندې یا بل ملګري باندې ظلم وکړم ظلم چې وګوره په ما باندې خو ظلم شوی دی نو د ظلم جواب په بل ظلم نه دی. تاسو چې د اسرائیل خبره کوله بالکل په دې باندې خبره تاسو صحیح ده چې د ظلم جواب ظلم نه دی خو اصل کې ګوره موږ به لکه یو خو آیډیل یو دغه د سټیټ ته چې سړی وي آیډیلي داسې پکار دی یو ریلسټیکلی وي ریلسټیکلی هم داسې کېږي هغې اوس چې دی لکه چې کوم اسرائیلیز دي هغې بالکل د خپل خلکو او د خپل خلکو نه ته دا مهم چې هغې د ټول جیوز ریپرزنټیشن هم نه کوي دا زونیسټ دي بیسیکلی کو تاسو وګورئ په ډفرنٹ کنټریز کې ایون جیوز چې دی دے آر پروټیسټینګ اگینسٹ د سټیټ اف اسرائیل خو دی چې کوم هغه سپیسیفک ګروپ دی چې کوم ځان هغه د پولینډ هسټري سره چې کوم موږ سره پولینډ کې څه شوي یا نور کنټریز کې څه شوي دا هغه یو ګروپ ته د هغې انسسټرز چې کوم دي په جنګونو کې دا شوي دي او هغې یو بل باندې ډېر زیات لکه دا جسټیفیکیشن نه دا جسټ یو صرف زماړه غواړي چې ستا د ډسکشن نه بعد زه د کتونکو له لږ غونتې په دې یو څو څیزونو باندې معلومات کې اضافه وکړم یا به ورته پتې یا خبره سترګې به ولره رڼا کتونکو په یهودیانو باندې چې کوم ظلم شوی دی د جرمني حکومت کې د هټلر په دور کې ډېر بې انتها ظلم شوی دی ډېر غیر انساني سلوک شوی دی پس لکونو خلک مړه شوي دي کوم ته چې هولوکاسټ ویلي کېږي په هغه ورځ د یهودو قتل عام شوی دی خو دا یهود چې کله د پولینډ نه څنګه چې سیف خبره کوله د جرمني نه د دې ټولو ملکونو نه چې دا خلک راوتښتېده نو دوی له فلسطین پناه ورکه سیف فلسطین دوی له پناه ورکه دا خلک یې په خپلو کورونو کې دیره کو دی د هغې نه پس د فلسطین ځمکه ګیرولو کوشش سټارټ کو او په لږه لږه سې په پیسو اخیسته د خلکو نه چېرته د پیسو خلکو له لالچ چېرته د بل څیز لالچ د دې په د هسټري مونږ خبره کوله خو صرف زه غواړم نن دا پروګرام کتونکو زموږ دپاره خاص د دې وجې هم دی چې مونږ کوشش کړی دی چې په دې پروګرام کې مونږ د فلسطیني یو صحافي چې دی نو د هغې رای واخلو هیتم نصر چې دی کتونکو دا د ټي آر ټي ورډ سره هم کار کوي او د دې نه مخکې چې دی الجزیره سره هم کار کړی دی دا په میډل ایسټ کې چې دی نو د فلسطین صحافي دی د فلسطین بالکل پوینټ اف ویو ورته معلوم دی نو صرف دې پروګرام کې کوشش کوو که مونږ سره په لاین باندې تاسو چیک کې شکریا دا کوم چې نه یو سوال بالکل داسې ده چې لکه که مونږ اصل کې چې کوم حتم نصر سره ته دې سره به زمونږ ان وایل کانټیکټ وشي داسې ده چې کوم دا مونږ ډسکشن روان کړی و که نه چې لکه د هغې د لکه تاسو ووایئ که نه د هسټري کې یا هغې ځایونه ورکړه لکه زه به دا شته خبرې ډېر اوپنلی کوم زموږ د مسلمانانو مسلې شته مونږ دومره جنرس نه یو صحیح چې مونږ د یو بارملکي له داسې په لکه مونږ د پاکستان مثال والو که نه نو مونږ هم چې خبره چې مونږ له بارملکي راشي یو فارنر راشي هغه له کور په رنټ ورکوو نو مونږ ته پته لرونکې په څو ورکوو لالچ په منځ کې شته دا شی به آی ټایم کې هم داسې دي د دې نه ډېرې ګرانې ځمکې اخیستې دي او دا ډېره غټه کیسه ده لکه دا دې کې دننه چې څومره تیوریز دي چې دی په یو کې باندې پرشر اچولی و د ورلډ وار ټو کې دی چې کوم هغه پهلم چې ما خل ذکر کړی چې کوم بیلټ مور کانفرنس شو آی کې دی باقاعده بمونه ورته یې ټولې الوزولي و که نه پرشر بالکل دپاره وجه دا ده چې د فلسطین دا ځای چې کوم دی دا یې ته ریلیجسلی هغوی دا زموږ دا موږ ته ګاډ موږ ته یو پرومس لینډ راکړی دی نو چې کله هغې دا سوچ کې ما ځکه خو په سټارټ کې ووایي چې دا جنګ آیډیالوجیکل دی دا کو آیډیالوجیکل نه وي د دې ختمول بیا اسان و
یو ارګنایزیشن د ختم ک ممبرز ولا ختم ک خبره ختمه خو چې کله ایډیولوژي ترانسمیټ کیږي جنریشنز ټو جنریشنز ځکه خودم نه د ییرز نه موږ د ډیفرنٹ د سو کنټریز دی قبل فرض لکه موږ کو د کشمیر مسله واخلو دا یو ایډیولوژیکل مسله ده نه ختميږي دغه رنګ کو موږ د اسرائیل د خبرو کو دا ایډیولوژیکل ده نه ختميږي په امریکا سیف ګوره یو خبره ستا کټ کومه دی کې زما یو خبره یاد ساته چې ټیک دا اسلامي ممالک هم ګناهګار دي په دې سچويشن کې موږ به وایو د بلیم گیم د پر بلا خلک پیدا کیږي چې دی ګناهګار هغه ګناهګار مسله څه ده مسله دا چې یو سچويشن تا قتل لی چې دی سچويشن تا د یورپ ممالک مغرب څنګه ګوري او دې ته زموږ دنیا څنګه ګوري ځکه ټیک د پاکستان کې د مختلف کازز د پر خلک موجود وي کوم ځای کې چې اکچوال کازي نو التنی خبره کوم لکه ټیک دا خبره ده چې لکه موږ بینګ مسلم چې نو موږ زیات ټلټډ یو ټورډز فلسطین کنه لکه دا زموږ یو دغه دی او دا پکارم داسې دی لکه بینګ مسلم برادرهود موږ زما چې بینګ هیومن پکار دی نه بینګ هیومن خو لکه ګوره ذات خبره کوم آیا اسرائیل بینګ هیومن کار کوي نه ډیفینټلی آیا امریکا بینګ هیومن څه کار کوي نه کوي خبرم دغه ده چې بینګ هیومن دا آیډیلی خو دا خبره بالکل ټیک ده خو د بینګ هیومن دی نه هغې چې څه کوي نو د هغې دپاره ډېر ښه دي هغې چې کوم تاسو سټیټمنټس ووې دا د هغې دپاره ډېر ښه دي که زمونږ خدا نه خواسته چا سره جنګ وشي نو موږ په دې نه خوشحالېږو چې زمونږ چې ته یو داسې کس چې د هغه د لپاره ذمهدار دی هغه څه کمزورې بیان ورکړي موږ به د سټرونګ بیان دغه کوو که موږ هر څه حالات دي خیر خو بیا هم سیف تاسو هغه ویډیوز کتلی دي کنه لکه یو خار کم چې د نن نه زیات شپږ میاشتې پس مخکې بالکل آباد خار اسپتالونه سکولونه کالجونه رهایشي آباده هر یو سیزه وار کړی دی لکه داسې لګي چې د دوسری جنگ عظیم نه پس والا جرمني ده لکه دومره غلطه ګوره د خبر د غلطه نه کو زه خبره بیا کومه د انسانیت که زه فرض کو زه به تاسو ته وایم که زه د امریکای صدر جو بایدن ما زه یو بل مسلک سره تعلق ساتم سپوز آی ایم ا کرسچین اینڈ آی ایم د پریزیډنټ اف یونایټډ سټیټس اف امریکا اینڈ آی ایم جو بایدن being Joe Biden I am also a human first the thing is که ته کوشش کې چې یاره په دنیا کې د یو ځای کې زه داسې یو ظلم وکړم بل ځای کې به بل ظلم کیږي لکه ګوره ډبل سټینډرډز ته وګوره که نه په یوکرین باندې وګوره په دغه باندې وګوره په اسرائیل او فلسطین شخړه باندې وګوره په اسرائیل فلسطین شخړه باندې یورپ څه وایي په یوکرین باندې یورپ څه وایي خو ستا خبره یورپ نه یادوم پاکستان یا مطلب فور د بگر سیک اف مای پوینټ د ټول جنوبي ایشیا پسې وي اسلامي ممالک پسې وي د هغې اخبارات پسې وي نو دا ډفرنس اف اوپینین ولې دی دا د منافقت د وجې نه دی بنیادي طور زما په خیال که نه دغه خبره ته ګوره زه دا زما یو پوینټ هم دا دی چې که اوس بلیم سټارټ کړو که نه لکه زموږ په د پاکستان کې لکه نور د مسلمانانو نه زه نیم خبر بدونه چې آیا دا چې کوم عرب کنټریز دي هغې هم دغه رنګ زموږ په شان دي یا نه دي خو مونږ خپل مسټیکس نه اون کوو فلسطین کو نن په دې حالات دی څه د هغې خپله غلطي ده څه زموږ د ټول مسلمان ملکونو سیف یو د مخلو دې پروګرام کې کتونکو د فلسطین یو صحافي به مونږ د مې نه پس چې دی په پروګرام کې ځان سره اخلو مونږ غواړو هیتم نصر ځان سره په دې پروګرام کې مونږ اوس کوشش کوو چې په لاین باندې واخلو د مې نه پس راځو هیتم نصر سره خبرې کوو هیتم نصر د فلسطین لوکل صحافي دی په ټي آر ټي ورډ کې موجوده طور باندې کار کوي انا تاسو کوو چې حالات کوم طرف ته روان دي او د دې به سهل روز وایو ګوره د چې کوم پوینټ اف ویو زمونږ دی کو زما دی کو د انتخاب دی یا ستاسو خپل دی هغه خپل خبره ده خو مونږ کو اویرنس مونږ ته راځي د غزه یا د غزه حالاتو نو هغه مونږ دغه د چې کوم مونږ سره نیوز پیپر په تھرو راځي یا د ټي وي نه راځي ګراوند ریالټیز مونږ د هغه ځای خپل صحافي نه یا د هغه ځای لوکل نه مونږ ته زیات ښه پته لګېدی شي چې څه روان دي څنګه روان دي د خلکو څه ایموشنز دي د دې لپاره موږ سره نن په دغه باندې موږ سره په زوم میټینګ چې دی نو هیتم نصر سر دی چې کوم د ټي آر ټي ورلډ کې ایز جرنلسټ دی او ایکسپرټ دی د غزه په ټاپک باندې هلو سر هاو ډو یو ډو سر my first question is to you is how do you see after the International Court of Justice has made its decision and do you believe that this decision will impact the war between the Gaza and Palestine
or the Israelis, as they don't sometimes consider such decisions seriously, they'll ignore it simply. So, what's your take on it? After the international court decision about Rafah, what's the situation? Unfortunately, the situation did not change much. The the Palestinians are still suffering because Israel does not obey or listen to the international court or to any other international organization. We have seen even yesterday Guterres, the UN Secretary General, have issued a statement that Israel is now on the blacklist of UN because of the number of kids or children they are killing. Israel did not listen even to that. So we are talking about state which does not consider itself under the international law. Israel consider itself more influential in terms of international law, in terms of even international norms. The way Israel conducts itself is as a state which is above the law. Where does that come from? It comes from the influence Israel got through the Israeli lobby inside USA mainly, and some of the other main European countries, or the strong European countries. Because of this lobby, Israel is acting the way they are acting. Sir, you were right about Israel's influence and their power. Obviously, countries like US are backing them. But the main question is, how do you see the Muslim world reacting to this genocide and this situation? Because so far, if we have seen the people in those countries, in Muslim countries, the nations are kind of protesting in support of Israel. They are doing rallies and every single thing. But if we see the Muslim governments, they are kind of complacent in the situation. We don't see steps or situations or a plan to kind of rescue Gazans and Palestinians. So how do you see the Muslim world responding to this situation, and how does it unfold? To be honest, Palestinians waited in the beginning of the war, first 1 month or 2 months, there was some hope among Palestinians that maybe Islamic countries will take a stand this time, maybe Arab countries will take a stand. But unfortunately, this was not what happened. On the other hand, we have seen most of the Arab and Islamic countries running after their own interest, including those who think destroying Gaza serves their interest to some extent, and destroying the political party in Gaza serves their interest, which led to this kind of silence for more than 6 months. What we have seen is not only conspiracy against against Palestinians by Israelis and Americans, it's partially what you can say kind of participation by Arabs and Islamic countries in facilitating what Israel is doing, just because they don't like the party which is ruling Gaza now, or because they think that their interests with America are more important in this stage. On the other hand, we have seen the Islamic countries' population or people on people-to-people level. We have seen a lot of good reactions, especially in Pakistan. People are sympathizing, exactly. And they are trying to support Palestinians on so many levels. I have seen a lot of demonstrations, a lot of artwork, a lot of media support. But unfortunately, what happens in Pakistan does not reach international stage as a pressure on the international opinion, unless Pakistanis are publishing some digital form of support in English language or in other languages. Other than this, it's supporting Palestinians by raising awareness among the young generations in Pakistan and in this region
by publishing more and posting more about the Palestinian cause. In the end of the day, we know that this attack on Gaza for the 7th month have raised awareness internationally about Palestinians, about Palestinian rights, but we hope that the world will not forget about this cause after a year or two, just like what happened in the previous wars. So I hope this answer gives you a little bit of information about how people see things from Palestinian perspectives, and how we hope. Thank you so much, sir, for your time and your valuable input. We can only, as you know, we can pray and we can do our moral support, which we already do. They are also not only they are moralistically supporting the Palestine cause, but also they are sending so much humanitarian aid to the Palestine. Apart, they are supporting the Palestine cause in different forums, like we have seen in America, in Colombia, that the students of different universities are participating in protests. And we have seen that across the globe, if we see the Muslim countries, they are they are on the boycott of those products owned by the Israelis. ठीक सैफ दیم دا خبره کوله کنه هیتم نصر صاحب هم دا خبره وکړه چې د پاکستان غونډې نور ملکونه هم شته چې اسلامي ملکونه دي، غیر اسلامي ملکونه دي، مختلف ملکونه دي، عوام یې سپورټ کوي. ګورنمنټس چې دي هغه هیتم نصر یو خبره وکړه چې د سعودي د سعودي به موږ سپیسیفیکلی نه وایو، خو زه به داسې ویم چې د میډل ایسټ چې څومره ممالک دي د مشرق وسطا په کې سعودي هم راځي، په کې سعودي یو ای هم راځي، په هغې کې قطر هم راځي، په هغې کې د ایجپټ او لبنان دا ټول. لبنان خیر په خپله تاسو به کتلي صاحب بمبارو په ضد کې دی کنه. دا ممالک لګیا دي د ځان دپاره یو قسم لا ښه ډیل ګوره، ښه مراعات ګوره د فلسطین په دې معامله کې. تاسو د خبره کې یو خبره کوم، دا اوس ما یو نیوز کته نو د اسرائیل یو ټاپ جنرال یو لکه ټول انډسکلوز دي چې هغه لکه یو 5 عرب کنټریز دي، د هغې بیا د هغې ټاپ جنرال سره ملاقات کړی دی، سیکرټ ملاقات یې کړی دی. ولې یې کړی دی، څه یې کړي، دا ټول سیکرټ خبرې دي، خو لکه دومره ډسکلوز شوی دی. هغه چې کوم خبره تاسو اوس روانه کړې وه چې یاره زموږ لکه هغه ګورنمنټس چې دي امره خپل افرټس پکې نه اچي، نو هغه د دې نه ښکاري چې لکه دا لکه زه اکثر یو خبره کوم یم د سیم ریس والا، لکه زه اکثر د نور لکه چونکې ټیچنګ کوم وړو ته یم زناور په زناور دومره نه ورځي، خو لکه انسان په انسان ډېر په اسانه ورځي، او بیا چې د یو نسل والی لکه د عرب کنټریز چې کوم 15 جنرالان ملاقات کوي، نو دا د یو نسل د عربز دي، هغه هم عربز دي، دا هم عربز دي، نو دا یو پرابلم شته. سیف خبره اترې خو مونږ کولې په غزا باندې هم څنګه چې مونږ هیتم نصر صاحب ته مو وویل چې مونږ دعا کولی شو او مونږ دغه خپل مورل سپورټ چې دا جاري ساتلی شو. یو بله سټوري دا ډېره زیاته امپورټنټ ده په ساوت کوریا او د نارت کوریا، خو زموږ کتونکو ته هم پته ده د دې منځ کې چې کوم اختلافات روان دي، د دې چې کوم بارډر دی. د یو شی د خدا تاسو زه پکې یو بل شی ووایم. بالکل د اوس دا یو داسې یو هفته پهلې د کوکا کولا یو ایډ چې دی په بنګلادیش کې وچلېده چې هغه کې هغې دا شو کوي چې کوکا کولا چې دی نو دا اسرائیل لپاره سپیشل نه دی، او دا خو د دې یو فیکټري یا انډسټري په فلسطین کې هم شته، او هغې هغه ایډ وچلو چې رکه چونکې په بنګلادیش کې د هغې سیلز ډېر زیات غورځېدلي چې څنګه دلته کې هم یو فوډ چین دی د هغې کافي. ما اوس ریسنټلی ما چې په کراچۍ کې د هغې چین لکه یو برانچ هم بند شو که نه، نو هغې هغه ایډ دې لپاره وکړو چې هغې ته لاسز کېږي، دا هغه سولیډارټي ده د خلکو فلسطین سره چې هغې هغه پروډکټس بایکاټ کوي. نو هغې بیا نه پس د هغې لپاره یو قسم له اپالوجي ورته کې هم وکړه، خو ټیک د هغې بیا دوباره هم هغه ایډ وچلو، او په هغې باندې بیا نورې خبرې دا راووتې چې کوم هغه انډسټري یا فیکټري ده نو هغه په هغه ځای کې ده چې کوم اسرائیل په زوره قابض دی پې، نه هلته کې ده، دا نه چې کوم په عام فلسطین. او بل سیف دا دی که نه چې دا جنګونه د کوک بوتلو په ګټو باندې یا د داسې مختلف مشروباتو په دا وار انډسټري ده د امریکې، امریکن وار انډسټري لګیا ده، ویپن انډسټري لګیا ده، وسله خرڅوي یو خوا بل خوا. سیف دې کې سره یو تړلې سټوري ده، پیوټن چې دی دی روان دی د نارت کوریا په دوره باندې،
اوس د دورې تاریخ نه دی فاینل شوی، نه دی فکس شوی. د نارت کوریا چې کوم د وزارت خارجه ترجمان دی هغه ویلي دي چې بالکل د پیوټن د دورې کنفرمیشن یې کړی دی چې پیوټن بځي نارت کوریا ته او پیونګ ینګ چې دی پای کې ملاقات دی چې کوم دارالخلافه ده پای کې په دې باندې ساوت کوریا ته ډېر زیات اختلاف دغه دي تحفظات دي. ساوت کوریا او امریکې مشترکه بیان جاری کړی دی پای کې ویلي دي چې موږ ډېر کلوزلی دا سچویشن مانیټر کوو او په دې سچویشن باندې زموږ نظر دی. بل هغوی دا خبره کړې ده د ساوت کوریا چې کومه وزارت خارجه ده د هغې چې کوم مشر دی وایس فورن منسټر دی کیم هونګ کیو وایي چې فون کال باندې خبرې وکړې دغه سره د یو ایس ډیپټي سیکرټري اف سټیټ سره د کوم چې کارټ کیمپل نوم دی هغه وایي چې while closely monitoring related developments the two sides agreed to resolute respond through airtight cooperation to North Korea's provocations against South Korean actions that escalate tensions in the region. مطلب دا دی کتونکو چې د ساوت کوریا د وزارت خارجه ترجمان وایي چې منګه او امریکا په شریکه باندې د پیوټن چې کومه نارت کوریا ته دوره ده په دې باندې نظر ساتو د دې دورې نه که امریکې ته یا ساوت کوریا ته څه خطرات دي هغه خطرات باندې موږ نظر ساتو. زموږ کوشش دی چې هیڅ قسم د نارت کوریا او د پیوټن منځ کې داسې څه دغو نشي معاهده ونشي چې هغې کې نور هم چې دی نو د رشیا ملیټري امداد وشي. صاحب دې کې یو خبره ډېره امپورټنټ ده نارت کوریا ویلي کېږي چې د یوکرین او د روس کوم جنګ روان دی په دې کې د یوکرین خلاف چې روس سره کومه وسله ده نو په دې کې د نارت کوریا جوړ شوي میزایلونه هم استعمال شوي ټیک شو د هغې استعمال شوی دی. تپوس پکې دا هم دی چې نارت کوریا ته په جواب کې څه میلاویږي. زه انتخاب صاحب دی که دننه به زه یو شته شیزونه دا زما یو خپل یو دې باره کې یو انالیسز ورته ووایه. مونږ لاست ټایم ډسکشن کړی و د چاینا او د تایوان ترمنځ چې کوم یو دغه روانو په یې باندې امریکا یو سټانس واخیستو او که تاسو لږ ونده کې په لږ دغه وګورئ نو پیوټن یو بیان ورکړی و تېر ځل چې کو بالفرض د امریکا او د ډفرنټ یورپین کنټریز د یوکرین نه خپل سپورټ نه رستو کوي نو زه به هم بیا موږ به هم چې دی لکه دا ټایپ یو اکټیویټي سټارټ کړو که نه هغه موږ دا ته اوس موږ ته ښکاري چې نورت کوریا سره خپل یو دغه روان کړو. پهل هم دا پهلې موږ ډسکشن کړی و چې د تایوان جنګ شو یا د یوکرین جنګ شو دا میرلی د دوو لکه دا نه چې د دوو سټیټس جنګ دی دې کې دننه بلا شی ګند دی. لکه اوس ګوره تاسو به لکه خلک پوهي چې د چاینا بیا د نورت کوریا سره یا د تایوان د ټول جنګونه څنګه یو بل کې ریزمبلنس جوړېږي د دې ډایرکټ ریزمبلنس جوړېږي. چاینا سپورټ کوي رشیا موږ دې باندې هم ډسکشن شوی دی چې ډایرکټ په اصلې نه کوي خو په بزنس یې کوي پیسه ورته پای باندې رسوي. اخوا رشیا چې دی نو هغه ستا په یوکرین کې نښتې ده نو چې دلته کې بزنس وشي دي ته پیسه میلاو شي دي اصله واخلي. دغه رنګه چاینا ته چې دی خپل بزنسز روان کړي دي په تایوان کې امریکا هم په تایوان کې نښتې ده هم په رشیا یوکرین کې نښتې ده هغوی اوس چې دا کنټینیوس سپورټ کوي نو دا ټولو ته پته ده چې نارت کوریا د چاینا هم ډېر ښه فرینډ دی او دا د رشیا هم ډېر ښه فرینډ دی. دا اوس یو سرکل جوړ شو. صرف یو دماغلو وړه شان دي کتونکو دماغلو د مینه پس راوځو دی کې یو ډېر انټرسټینګ خبره ده د نارت کوریا او د ساوت کوریا منځ کې څه وړه شانتې تبادله کېږي د هوسټیلیټیز دا تبادله باندې تاسو زما په دې مخ باندې تاسو ته لږه شانتې خندا ښکاري تاسو به وایئ چې داسې جنګي خبره کېږي دی کې د خندا څه دي واپس راځو تاسو سره شریک کړو دا خبره. پروګرام کې وارې بیا هرکلې کتونکو موږ خبرې اترې کولې د نارت کوریا او د ساوت کوریا په منځ کې دا اختلافات چې دي ډېر زاړه دي دا یو قوم پاتې شوی دی د یو بل نه بیا پیل شو اوس چې دی په نارت کوریا کې ډیکټیټرشپ دی هلته کې کیم جونګ اون چې دی دا د هغوی مشر دی د پلار هم چې دی د نارت کوریا ډیکټیټر تر مرګه پورې پاتې شوی دی. اوس دغه ځای ډیکټیټر دی د چې کوم سسټر ده خور ده د هغې نوم دی کتونکو کیم یو جونګ ډېر یو اهم شخصیت دی د هغه په دې حکومتي مشینرۍ کې اهم څنګه دی کتونکو داسې دی چې دې جنۍ ته ویلي کېږي د نارت کوریا د حکومت مایند دا غټې فیصلې یا دا قسم فیصلې هغې کوي. تاسو ته ما خبره کوله د دې منځ کې له غونتې تبادله کېږي دا هوسټیلیټیز نو څه دي صرف داسې کار کېږي چې نارت کوریا دوی ته لیږي بلونز
دا پوکڼې لیږي کتونکو ورته پوکڼې د ګندونو نه د هر قسم ګند نه د دې سیزونو ډکې کړي وي دا بلونز 300 بلونز یې په یو ځای ورپرېښي د هغې د سیټي په د پاسه ورغورځولي دي هغوی د هغې په جواب کې څه چل کوي تاسو امیجن کړئ چې ای هم د دې څه کمزوري هټ کوي ساوت کوریا اسم د صفایۍ دپاره د جنګونه نه کولو دپاره ډېر د لیس وایلنس دپاره ګوره په ساوت کوریا کې چې کومه کرایم ریشو دا ډېره کمه ده هلته کې د وایلنس ریشو کمه ده د جنګونو منګونو د دې سیزونو هلته کې د هیچا سره هوسټیلیټیز براه راست نشته نو دغه د خندا خبر وکم دا یو خبره زما وره دای څه چل کوي نورث کوریا کې څومره کرایم ریټ ته هلته خو چې کرایم وکړي کور ورپسې والوځي صرف دلته کې دا دغه داسې کار کوي چې جواب خو به هغوی هم ورکوي والا ساوت کوریا والا هم نو دوی ورپسې د ګند نه ډکې بلون ورولي هغه پلاسټیکو تاسو ته زما کیسه کړې مګر پلاسټیک یې تو کې ورولي انیویز دا پلاسټیکو کې ګند نه دی دا په ګوڼو کې دی دا ګند بلونز کې ورولي 300 نه سیوا دي ای په جواب کې داسې کار وکړي چې غټ غټې لاوډ سپیکرې لګولي دي او د دې دا ډیکټیټرشپ چې دی دا ایکسپوز کوي او د دې دا براډکاسټینګ کوي نو هغوی د دې ډیکټیټرشپ او دا سیزونه چې دی دا هایلایټ کوي نور د هغوی خلاف صحافت شروع کړي اصل کې درې دا بارډر چې کوم دی لکه زموږ د بارډرو په شان دی خدای نه چې سړي مینس کې ډېر ګیپس دي که نه وجه دا ده چې دا خو یو ملک کټ شوی دی نو دوی په بارډرو باندې ورته لوی لوی سپیکرې لګولي دي پای کې ورته دوی میسیجونه ورکوي چې تاسو سره ظلم روان دی دلته کې داسې دي هغوی د نورث کوریا دپاره هغه یو پرابلم دی وجه دا ده چې لکه هغوی خپل خلک هم ایجوکیټ کول نه غواړي خو هغه خلک دومره ایجوکیټ شو لکه هلته کې انټرنیټ نشته څومره داسې لکه صحافیان تللی دي یا مونږ داسې وایو چې کوم د یوټیوب صحافیان دي چې کوم هلته کې تللی دي او هغوی لکه هغوی چې کوم هلته کې مجبورۍ نه ښه وایي خو چې کله واپس راشي نو همدک وایي چې یاره هلته کې نه انټرنیټ شته هلته کې نه نور څه فیسیلیټیز نشته نو چې کله تا خپل خلک په یو کوی کې بند ساتلی ته دنیا هېڅ پته نشته او دغه چې کوم رژیم دی دوی خپل خلک هم د کوی کې ساتل غواړي چې دوی خبره نشي چې بار سره روان دي وجه دا ده چې کومه دغه فیملی ده دا د هغې دپاره یو ګاډ فیملی ده ای ورته د خپل د خدای په نظر ګوري تاسو به لکه دام یو ما خو زه اکثر دا ډېر لکه انجوای کول نه پکار خو لکه دا یو انسان یو سایکالوجي داسې دی چې دی اکثر دا شیزونه ګوري چې د هغې کو بالفرض یو د چې کله دغه مړ شو د کیم جون اون چې کوم پلار نو هلته کو چاله جړه ورتله کو نه ورتله خو جاړي به دا دغه ځای لا ده او دا چې کوم نیوز اینکر دا خبر اوري نو هغه به هم جاړي هغه دا په یو سیریس موډ کې یا په چپه نشي ویلی دا که زما غوندې نیوز اینکري نو بس بیا به چا خبره دی به میزایل یو ته به مخ کې صرف تاسو ته دغه نه خبره کوله ګرمي کلایمټ حوالې سره چې دی نو دنیا تاسو زموږ د اسلام آباد موسم وګورئ تاسو د نور علاقو وګورئ نو د کلایمټ د وجې نه موږ به اورېده چې د فوډ سیکیورټي مسایل راتلی شي د خوراک قات راتلی شي د اوبو قات راتلی شي نو خلکو به وایي چې د خوراک قات په څنګه راځي د اوبو قات په څنګه راځي دا خلکو ته دغه لګېده نو کتونکو په چین کې چې دی د چین په تاریخ کې د ټولو نه زیاته ګرمي او د بارانونو نشوالي دې کال شوی دی د دې بارانونو د نشوالي د وجې نه د چین هغه صوبې کوم ځای کې چې با اوړه د غنم چې دي دا به کرلی کېده هلته د غنمو هغه د باران د نشوالي او دغه موسم د بدلون د وجې نه د غنمو هغه چې کوم پیداوارو په هغې کې 35% پورې کمی راغلی دی بل دی کې شته ځایونه داسې دي چې هلته کې ډېر بارانونه دي لکه دا هیټ ویو ریګولر نه دي لکه زه ته اوس وایم لکه دا بظاهر دا یو کنسپټ دی چې کوم کلایمټ چینج دی دې سره به اوبه کمی شي کمیږي هم لکه چې کوم ډرینکیبل واټر دی خو کمیږي هم خو سیلابونه ډېر راځي لکه مونږ په پاکستان کې هم دا کتلی دي په دوبۍ کې دا اوس یو ریسنټلی تاسو به کتلو چې دوبۍ یې غونډ ډوب کړی دا خو د بیا اډمنسټریشن دی چې زر زر هر څه بیا راغونډ کړه په چاینا کې هم سیلابونه دي په فلوریډا کې هم ستاسو سیلاب راغلی دی دا ټول د کلایمټ چینج یو ریاکشن دی دا یو ریسپانس دی چې کوم مونږ هغه
لکه د اکثر د ورډ خلک یوز کوي مدر نیچر که نه چې کوم سره مونږ کھلواړ یا کم ګپ روان کړی دی چې له مونږ څومره نقصان ورکو لکه چې څومره د څه ورته وایي سموک امیټینګ چې څومره ویکلز دي مونږ سره دا رنګه انډسټریز دي مونږ سره دغه رنګه لکه نور مونږ سره ګن بلا لکه بالفرض د پولیتین بیگز دي په د کم وخت نه په دې باندې یو مهم روان دی چې دا ختم کې دا نن هم نه ختمیږي دا یو ډیزاسټر دی دا شیزونه ساتل مونږ خو وایو چې خبره په 250 روپۍ کیلو په 300 روپۍ دا کیلو ملاویږي ارزان دي دکاندار د لم فری درکوي ا کپڑے چې کم بیږي ا د لدرې په 25 روپۍ نه کم نه درکوي وجه دا چې دا پولیتین بیگز یو خدا په ځمکه کې ختمیږي نه دا د ځمکه کرست چینج کوي د سر زمونږ نور په ټول انوایرمنټ کې فرق راځي دغه رنګه چې کم مونږ د ګاډو نه دا کم هیټ راځي دا چې کم دینه د کاربن ډای اکساید روزي دا چې زموږ په اوزون لیر باندې کم افیکټ ورځي دا ټول شیزونه چې کم ملاو شي هغه سر زمونږ اوورال کلایمیټ باندې فرق راځي بیا داسې ډیر جنگلات دي چې هغه نو کټ کول پکار داسې ډیر ځایونه دي چې الته کې لکه داسې په کتون کې راغلي دي چې غړټ صحراګانې دي د سولرو نه ډکې کړي دي وینا مې دا راځي وي کو دا چې کم د صحرا ډیزرټ ته کنه وي کو دا بل فرض کور کو کنه دي د سولرو نه نو ټول دنیا ته بجلی ملاوي دي زه دې کې صرف دا خبره لږ کمپلیټ کوم په وینا خو دا خبره خوږه لګي خو د دې د وجې نه به د نور چې کومې خطې دي که نه دا به بالکل د دې کلایمیټ په ټوټلي چینج شي نو چې کوم مدر نیچر دی دې سره چې کوم دا چیړخواني روانه ده د هغې اثرات نن مونږ ګورو چې دا هیټ ویو دی او دې کوم دا چې دی خو 40 ډیګري هلته کې رسي که نه میکسیمم زه اکثر وایم په امریکا کې چې 35 ډیګري ته ورسي نه وي چې ډېره ګرمي ده مونږ به 45 کې هم ژوند تېرو صرف تاسو خبره کوله کنه د ډیفورسټیشن د جنگلاتو د کټ کولو کتونکو دنیا کې چې کم معیار دی په جنگلاتو د ساتلو چې په څومره ځمکه به د یو ملک ځنګلات وي دا دی 25% که د یو ملک 100 مربع کیلومتر رقبه ده 25 مربع کیلومتر په دې کې دغه پکار دی ځنګلات پکار دي په پاکستان کې دا شره ده 4% ده د پاکستان په 4% ځمکه باندې ځنګلات دي د کلایمیټ مونږ خبره کوله د کلایمیټ چینج نه د موسم د بدلون نه چې کوم خطرات دي د ملکونو کې چې د ټولو نه زیاته خطره چاته ده په هغه لیست کې پاکستان د بده مرغه په ټاپ باندې دی دنیا کې د ټولو نه زیات ګلیشیرز چې دي دا کم چې د واورې د غرونه ورته تاسو وایه یو قسم لا دا په پاکستان کې د تناسب د لحاظه د ټولو نه زیات دي که په پاکستان کې دا ګلیشیرز بې موسمه بې ټیمه ویلی شو پیګلو شو راخواره شو دا اوس چې کوم سیلابونه تاسو د 2010 سیلاب ولیدو تاسو نږدې سیلابونه ولید تاسو به د دې نه زیات سیلابونه پاکستان کې وینئ دنیا کې د ټولو نه سیوا چې د موسم بدلون له نقصان کم ممالک ورکوي څنګه چې سیف وي امریکا او دا ټول ممالک هم پکې دي ځکه چې کارخانې دي پکې چین هندوستان امریکا داسې ملکونه چې دي د موسمی بدلون د خطراتو اسباب دی جوړي منګه په هندوستان باندې خبره کوله هندوستان کې د کچري د ډیرونو ماته د خبره کوله صرف 300 د تاج محل نه اوچت چې د پلاستیک دغه دی ډیری دي کنه صرف دې پروګرام کې به وړه شانته دموالو د مینه پس پرا شو په دې موضوع باندې کتونکو تاسو سره یو څو خبرې بالکل د خپل ځړنه کوم سره اوس کتونکو پروګرام کې واره بیا حاضر یو صرف تاسو خبره کوله بالکل لکه ما تاسو ته چې څنګه وی کنه چې د کلایمیټ چینج چې دی د دنیا داسې ده چې دا کو دله مونږ هر څومره دی کې دنه مونږ نقصان ورکول غواړو نقصان هم دک کرنګ د انډستریز نه د خپل د نور چې کوم د ګرمایش د لپاره یا د کاربن ډای اکساید ایکسکریټ کول د لپاره چې کومه فیکټری لګولې دي د چې هر څونه کو د نیچر یو خپل یو کوالټي د ځان ریوایو کوي صحیح دا مونږ د چې کم تیر د کووډ پینډیمک تیر شو په کووډ پینډیمک کې خلک کورون ته لاړل چې کورون تر د اسلام آباد خبره کوم چې دا خبر راځي چې په اسلام آباد کې چیتا کتلی شوی دي دا نیچر دی دین علاوه اوزون لیر چې کوم ډیمیج شو هغه ریپیر شو په خپل ریپیر شو نیچر داسې دی کو دې سره ته هر ټایم ته د چېړې د بزان ریوایو کوي او بیا د دانه ګوري چې کم ځکه آبادی شته او کم ځکه آبادی نشته دا رنګ والکانیک ارپشنز چې کم کیږي نو دام دانه چې بس داس ګرم ور دی بس د روتل دي دا د نیچر یو خپل حصہ ده د دنیا یو خپل حصہ ده دا په خپل ټایم باندې ارپټ کیږي چې کله موږ دې سره چېړخواني سٹارټ کو نو دا بیا
هغه لکه یو داسې ورته ووایه چې لکه د خپل د چې کوم نیچر دی د هغې نه اګینسټ دا بیا روزي او چې کله روزي نو هغې بیا نقصاناتو مونږ ګورو نو اټس بیټر چې مونږ د نیچر چې کوم لاز دي هغه وایلیټ کوو او مونږ د نیچر اګینسټ ځو لږ د نیچر سره چلیږو د نیچر د پاره چې کوم خپل څومره فیوچر پروجیکټس دي نیچر سره ریلیټډ لکه شته ګرین پروجیکټس نن سبا یو پوره مهم روان دی خو ګرین پروجیکټس هغه رنګ دي نه ایویز چې دي بارک راته وي دا وي هغه دي لکه یو انوایرمنټل فرندلی دي خو د دې چې کوم د لیدیم بیټریز چې کله دی جوړیږي نو هغې کې دننه بیا بله کاربن ډای اکسایډ وځي نو پکار دا دی چې ریسرچ زیاتر په دې وشي په دنیا کې چې په نور څه ډېر ریسرچ روان دی نو پکار دی چې په دې هم سیف بالکل یو بل موضوع طرف ته تله غواړم زه د پروګرام د اختتام به کتونکو تاسو سره په داسې یو څو وړو خبرونو باندې وکړو چې تاسو به هم ډېر زیات انجوای کړئ کتونکو د امریکای صدر جو بایډن کوم چې د 80 کاله عمر تر رسېدلی دی موږ اکثر د هغه په خبره باندې په یاداشت باندې خبره کوو د ډیمینشیا ښکار شوی دی د یاداشتو مسایل ورته راغلي دي او اوس د G7 سمیټ شو د دنیا غټان چې کوم دي اووه ملکونه پای کې د امریکا د یوکرین راغوستی و دغه شان پکې ایټلي دا برطانیه دا د دې ټولو د صدران وزیر اعظم میلو شوي دي نو جو بایډن د خیره چې دی نو ای سره موجود دی په هغه دغه کې یو ځای کې دی ګروپ فوټو وباسي نو د ګروپ دا تصویر چې وباسي که نه نو هلته کې نور خلک په بل طرف باندې لګیا وي او کتونکو دغه داسې کار وکړي جو بایډن چې جو بایډن نه لار خطا شوي نو دی داسې په شا باندې مخه وکړي چې دی په شا مخه وکړي نو د ایټلي چې کومه وزیر اعظمه ده نو هغه دته لار وښي ولې واپس ودرېږي دا یوه موقع نه ده تاسو ته صرف وایم بل ځای کې داسې کار وشي چې د دوی چک شومر نومی دی د دغه پارټۍ چې کوم دی د ډیموکریټک پارټۍ پارلماني لیډر دی چک شومر سره جو بایډن راشي په خیر وکړي چک شومر راشي ټولو سره په خیر کوي جو بایډن سره هم په خیر وکړي دا به تاسو یقینا زموږ په دې سکرین باندې دا ویډیو وینئ 3 سیکنډه پس د چک شومر نه واپس ایر شي دا جو بایډن نه چې چک شومر ما سره په خیر نه دی کړی نو ټولو سره په خیر وکړي دم ورته لاس نیولي چک شومر ورته لاس هم میلونه کې لاړ شي دی بله دغه شان یو موقع باندې جو بایډن چې دی ناست وي د G7 میټینګ شروع وي د G7 په میټینګ کې داسې کار وشي چې د جو بایډن چې دی نو سترګه ورشي نو زیلنسکي چې کوم دی د یوکرین صدر دی د خپل سیټ نه پاسي دی داسې مسلسل اوږد لاړ شي هلته او دی راپاسئ دله توجه برابر کړي کتونکو که د امریکې قیادت داسې وي چې د امریکې د قیادت چې کوم مشران وي موږ به وایو جو بایډن او هغه خپل هوش و حواس کینی خپل خود کینی نو د دنیا چې کوم مسایل دي دا به نور زیات هم ګمبیر کیږي د امریکې صدر د دنیا دپاره ډیر اهم وي د امریکې هر صدر د دنیا په امن باندې ډیر لوی اثر غورځوي څوک ښه اثر څوک بد اثر خو اثر غورځوي نو موږ امید لرو کتونکو چې را روان کوم الیکشن کیږي په نومبر کې په امریکا کې د امریکې داسې طریقې سره الیکشن وشي او امریکا کې داسې یو اهل قیادت ضرور راشي چې هغه قیادت په دنیا کې کوم مسایل روان دي په هغې باندې هم چې دی نو لغوندې کوشش وکړي د حل کولو کتونکو دې پروګرام کې مالا زما ورور سیف الله له اجازت راکړئ چې چېرته مو اوسئ ښاد آباد اوسئ د ځان ډېر خیال ساتئ د الله پامه